علاج دلته نه ورکو کنه دا علاج ضروری دی د جناتو د مریض لپاره د جادو د مریض لپاره چې ته علاج وکړې طالب الله شفا درکړي چې تاسو علاج نه کوئ او یا دوه درې ورځې علاج وکړئ او دوه درې ورځې کې تاسو ټیک شئ او بیا علاج تاسو نه کوئ نو تاسو به څنګه ښه کېږئ ډاکټر له چې تاسو لاړ شئ هغه تاسو وایي یا دا دوایي به په ناره باندې خورئ او تاسو وایي ډاکټر پکې چې راوسې زه په مړه باندې خورم تاسو به ټیک شئ او یا تاسو له ډاکټر دوایي درکړي او تاسو یې په تاخ کې سنباله کړئ ټیک به شئ یا کله کوي او کله نه کوي نو ټیک بشي داسې زموږ دا علاج هم دی چې تاسو علاج نه کوئ خپل مریض لا نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې دا مریض مال مه راولئ تاسو ځان په خپله باندې نه ټیکوئ علاج ولې تاسو نه کوئ بیا دم والا بدنامي یاره پلان کې ځای دم والا بوتله او دم یې کار نه کوي زموږ مریض نه ټیک کېږي نو دم والا خو تاله کور ته نشي راتلی چې تا مریض لا هغه په خپله باندې علاج وکړي علاج خو کول ستا کار دی د دم والا کار خو نه دی دم والا علاج هلته کې وکړو تاله علاج درکو دا علاج ولې تاسو پابندۍ سره وکړئ زه په پیري کې دومره زور نه مونم او زه په پیري کې دومره زور نه ګورم او په جادوګر کې چې هغه دوباره په دې مریض باندې چې کوم دی نو اټیک وکړي نو چې تاسو علاج نه کوئ لامبل نه کوئ باطن نه سیځئ یا د اوبو څښلو چې کوم دي ساختونه اوبه نه څښئ یا نو د هغې خو ګورئ دم والا ذمهوار نه دی بیا موږ مه بدناموئ بې بشرطه کې په ډاکټرانو باندې سهار او ماښام ورپسې ګرځوئ الله دې هغې سره چې کوم دی بیا ټیک کړي